د قبایلو شمله سابقه MNA سابقه وفاقي وزیر الحاج حمید الله جان افریدي صاحب ته دعوت خطاب ورکوم چې هغه مایک ته تشریف راوړي او د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران محترم بہرنی ملمانہ جمعیت علماء اسلام ملگری حاضرین د میډیا ملګری ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. د سلام نه پس په دې خبره د الله تعالی ډیر شکرګزار یم چې د یو 14 کالو آزاد حیثیت کې د سیاست اختتام په جمعیت علماء اسلام کې په شمولیت باندې سر ته ورسېدو. د هغې بنیادي وجوهات هغه ډېر ظاهر او واضح دي چې یو خو په جمعیت علماء اسلام کې چې کم د مینې محبت خلوص دی هغه ډېر وزنداره شی دی، دومره وزن لري چې هغه سړی د هغې د اخلاق نه او د هغې د مینې نه مجبوره کي او خواهشي شي چې په همدې جماعت کې د علماو سره سړی هغه آخري خاتمې پورې ملګرتیا وکړي او د هغې سره سره د قبایل چې کم آواز کمه غوښته هغه واحده جمعیت علماء اسلام وه چې د اولې ورځې نه د هغې د قبایل دپاره د هغه د رایې د احترام دپاره محترم مولانا صاحب په اسمبلی کې او د اسمبلی نه بهر د قبایل هغه آواز هغه ایوانونو ته و هغه ملکونو ته ورسولو چې د نورو سیاسي پارټو د بدقسمتۍ سره هغه د دې خبرې احترام د قبایلو ونه کړو او مولانا صاحب واحد او محمود خان اچکزی هغه د قبایلو د حقوقو آواز اوچت کړو. نو زمونږ د قبایلو او د جمعیت علماء اسلام په منځ کې څه سیاسي فرق پاتې نه شو. په مذهبي توګه باندې هم تمام قبایل پښتانه دا مذهبي خلق دي او جماعت مدرسه او اجرا د دې احترام د ماشوموالي نه قبایل چې کم دی هغه ویني. نو لہذا زما ذاتي مشابهت هغه د دې تنظیم سره جوړېدو کم چې د دین دپاره هم خپله قرباني ورکوي او د قبایل د غوښتې هم سپه سالار دی او دی ولاړ دي. نو یو نوی جدوجهد د دې تنظیم سره هغه زمونږ شروع شو او نن د دې خاورې نه چې چېرته مونږ مخکې هم ډېرې غونډې کړي دي د عجب خان افریدي غیرتي د فرزند د خاورې نه هم زه دا غټ اجر او خوشنصبي ګڼم چې د جمعیت علماء اسلام د قبایلي رد الانضمام او د ختم نبوت دا قافله د دې ځای نه نن هم بیا شروع کیږي او مزل به کوو انشاءالله. محترمو ډېرې واضح خبرې دي. دلته نور زمونږ ډېر داسې ملګري تنظیمونه چې هغه په خپل حیثیت کې د قبایلیت دپاره وقتاً فوقتاً د هغې خپل کاوشونه او منډې مرستې هغه د چا نه پټې نه دي. زه هغې ته هم دا خواست کوم چې په قبایلیو کې د ټولو نه اول بنیادي د قبایل منډه 10 کاله مخکې د ملګرو سره مونږ شروع کړې وه او اوس خو الحمدلله ډېرې داسې سیاسي تنظیمونه او پارټۍ هغه هم دا خبره کوي چې دا مونږ یې کمه کوو. نو هغې ته دا خواهش دی او د تجربې په بنیاد یې ورته وایم چې په فرد واحد و ځان لا مونږ دا تاسو چې کومه غوښته د قبایلو دپاره کوو
دا ناممکنه ده چې په فرد واحد شکل کې او په کمزوري شکل کې موږ دا ګټه وکړو. راځئ چې د جمعیت علما اسلام د جنډې لاندې قبایلو ته خپل حقوق ګټلو دپاره چې موږ د مولانا صاحب په لاس باندې بیعت وکړو او د هغه مټې جوړې شو او زه یقین لرم چې الله تعالی به په دې کې برکت اچوي. په هغه اتفاق کې به کومه جدوجهد او کومه ګټه چې ته غواړې د ځان دپاره زه یقین لرم چې انشاءالله به یې پای تکمیل ته رسي. محترمو، موږ به د مخکې نه دا چغې والې چې دا زم کېدل دا یو ډېره غټه ډرامه او د بیروني ملکونو او د مغربي ملکونو د مسلط کولو یو غټه ډرامه ده. خو په هغه وخت کې ډېر خلک په دې باندې نه وو پوهې. اوس خو دا ثابته شوه، اوس قبایلو ته د زم کېدو هغه بد ثمرات چې کم دي را رسیږي او ورته پته ده. زمونږ حکومتي وزرا بلکې د جماعت اسلامي یو سینیټر هغه ورځ په باړې پریس کلب کې هغه پریس کانفرنس کوي او هغه دا وایي چې دا زمونږ خو دا خیال نه و دي ته خو پیسې هم ورنکړې شوې او ترکې هم ورنکړې شوې. زه بېدبي سره معافي غواړم، خو دا هغه سیاسي خلک دي چې اول دی زه په زم کېدو باندې د هغې ملګرتیا ورکړه ورزم دې کړم او نن چې تا د قبایل نبض وکتو پوه شوې چې قبایل په دې خبره باندې خفه دی، ته اوس په بله لاره مال ته راتاویږې د قبایل همدردۍ اخیستل غواړې او دا ثابتول غواړې چې نه زه د قبایل ملګری یم او اوس چې قبایل څه وایي دا دې ورکړي شي. زه ټولو سیاسي پارټوله سوای د جمعیت علما اسلام او د محمود خان اچکزی پارټوله زه ډېر د افسوس سره دا خبره کوم چې هغه جمهوریت څه ته وایي، تا د هغې بې حرمتي وکړه او تا د 1.5 کروڑو قبایلو د رای خبره ونه کړه. تا په قبایل باندې د نظام د مسلط کولو خبره وکړه او د امریکې او د مغربي قوتونو په خوله باندې په زور باندې تا چې کوم دی داسې یو غیر ناروا غیر عیني اقدام وکړو چې 1.5 کروڑ قبایل د په اور کې واچول. تا ماله هغه عدالتونه راکړل چې ستا خپل ملک مطمئن نه دی د هغه عدالتونو نه. زه په ریکارډ باندې د چیف جسټس آف پاکستان د پرایم منسټر آف پاکستان تقریرونه پیش کولی شم چې هغه د پاکستان په عدالتي نظام کې د پاکستان د پولیس په نظام کې دا اقرار کړی دی چې دا یو فیل نظام دی او ملک ته ډېرې مسلې دي د دې نظام نه. نو زه ته هغه فیل نظام لا چې د کمې خبرې ته په خپله اقرار کې هغه فیل نظام ته د زه ورګډ کړم چې نن هغه ستا خپل خلک خو پرېږده چې زمونږ قبایل هم په ډېر غټ امتحان او په تشویش کې پراته دي. زمونږ بنیادي د پاکستان سره املاک وو او تقریبا په 12 جلدونو کې د قبایلو سره چې کومې معاهدې شوي دي د قائد اعظم د وخت نه هغه یو حیثیت لري او موجوده دي. محترمو، تاسو به حیران شئ چې د هغه وخت د معاهدې د قومونو د کندو د تپو تر خیلو تر ورکوټو کلو مشرانو پورې د هغې باقاعده دستخطونه په هغې باندې موجود دي. تا زما د مشر هغه خبره هغه احترام هغه دې راواخیستو او گزار دې کړو په درند باندې راته د هغې احترام دې هم ونه کړو. زما په میډیکل کالجونو کې په انجینرینګ کالجونو کې زمونږ د بچو زمونږ د ځوانانو د هغه د پلار و د نیکه د تورې په هیوس باندې د پاکستان اقرار کولو په هغې هیوس باندې زمونږ په دې ادارو کې د کوټې په حساب سیټونه وو. زمونږ په سرکاري نوکرو کې زمونږ کوټه د قبایلو، زمونږ په سیول سروس کې د قبایلو کوټه، لہذا په هر یو شیز کې ځکه چې پسمانده علاقې وې هغه تعلیم هغه ادارې دی ته په دې 80 کاله کې نوې ورکړې شوې کم چې د دې حق و په کار و چې په وخت کې ورکړې شوې وې. تا هغه ټول مراد زما په نېشنل اسمبلی کې زما 12 غړي، په سینټ کې زما 8 غړي،
تا دا هر سره واخیستل او تشخص ته د قبایل د اغېزې نه ورکړو. زه څنګه وګڼم چې دا تا د خنیت نه ما سره کړي دي؟ که دا ستا د خنیت نه وې نو په کار ده چې تا زما مراد نور زیاته کړې وې، ځکه چې پسمانده یم. خو لا دریم بجټ ته پیش کړو، 1.5 اربه روپۍ، 3% د NFC. دا تا قبایل ته د ټولو نه غټ یو لالچ چې ورکړی و دا دې ورکړی و. زه د وخت د حکومت نه دا تپوس کوم، زه د هغه سیاسي پارټو نه دا تپوس کوم چې دریم بجټ ته پاس شو، 4.5 اربه روپۍ زما ستا سره چې کومې پاتې دي ووایه ما ته دا کله ته قبایلو ته ورکې. محترمو دا ټولې ډرامې دي. مونږ به مخکې هم وې چې ګوره په قبایلیت ختمولو باندې که ته دا ګڼې چې زموږ علاقې به ترقي وکړي، دا غټه ډرامه ده، دا نشي کېدی. دا بډبیره، دا بنو، دا چترال، دا به مونږ مخکې هم دا مثال ورکولو چې حیات شیرپاو هسپتال و لیډي ریډنګ هسپتال دا حکومتونه په دې اصلاح کې ولې نه جوړوي چې د ډي آی خان نه یو مریض روان کړي او د پېښور سیمې ته یې رارسوي. نو مونږ په هغه وخت کې هم د دې دروغجنو دوکو ته ورخبرو. خو نه، ډېر خلک ناپوهه هغوی به مونږ ته وایي چې دا د قبایلو دشمنان دي، د قبایل ترقي نه مني، دا د حکومت نه معاوضه اخلي، دا د گورنر په پیسو لګیا دي. څومره د تهمت د دروغو کمې خبرې چې وې دا به هغوی په هغه مشرانو پورې تړلې چې چا به د قبایلیت خبرې کولې. خو لهذا اوس خلکو ته پته ولګېده او مونږ جمعیت علما اسلام انشاءالله دا وعده کړې ده همیشه د قبایلو سره چې تر کله پورې ستا د خوښې ستا د مرضۍ په صلاح او په مشوره ته نه وي تسلي شوې، تر هغې پورې به جمعیت علما اسلام د قبایل سره اوږه په اوږه ولاړي انشاءالله. نعره تکبیر، نعره تکبیر. جمعیت علما اسلام، جمعیت علما اسلام. زه ډېر د معذرت سره د دوی وزیران راشي د قبایلي اصلاحو دورې په کاغذونو کې ولیکي او حقیقت هلته خلکو ته نه وایي چې راغونډ شي، بیا هم ورته دا وایي چې دا جنت ته راغلي یې او تاسو غم مه کوئ، انشاءالله ډېر زر به تاسو د ترقۍ مخ ووینئ. خو زه درته د حقیقت اندروني خبره کوم د حکومتونو چې د دوی وزیر اعلی باقاعده انکاري شو چې قبایلي علاقو نه مهرباني وکړئ ما مشر به وایي او ما به لېږئ، ځکه چې حکومتونو کومې وعدې د قبایلو سره کړې وې چې زه مخ شم دې ما نه هغه تپوس کوي چې وزیر اعلی صاحب زمونږ خبرې زمونږ کارونه چرته. دا به ډېر زر زما او ستاسو نه پرې کوڅو کې د ښار پټېږي، دا به مخه ونه کړي د قبایلي د علاقو، ځکه چې ټول دروغ او ډرامې وې چې دی مونږ ته وې چې دا بدله وکړو وا بدله وکړو. زما معدنیات چې الله تعالی په حساب باندې په قبایلو کې دا ټول معدنیات د الله تعالی پیدا کړي دي، کاغه تیل وي، کاغه ګیس وي، کاغه کویله وي، کاغه نور جواهرات قیمتي، دا ټول الله تعالی په دې قبایلي سیمه کې دی پهله بل دا پیش کړو چې د قبایلي سیمې نظم اصلاح د دې چې څومره معدنیات او جنګلات دي دا یې د سټیټ ملکیت وګرځولو، کم چې در پرونه پورې ستا او ستا د قومونو او د کندو ملکیتو. زه څنګه وګڼم چې ته ما ته د رور لاس تې راکړی دی او زما د ترقۍ خبره کې تا زما د زرګاو کالو رسم او رواج تباه او برباد کړو. جنرال دراني چې د فوج نه ریټایر جرنیل دی او د ډېرو غټو محکمو د ایم آی او د ایس آی جرنیل پاتې شوی دی، هغې د دې خبرې اقرار وکړو چې دا ډېر غټ زیاتی شوی دی او 1500 کاله زوړ نظام. جرنیل صاحب ته زه دا وایم چې مطالعه دې ټیک کا، دا 1500 نه دا 50,000 زوړ نظام دی د قبایلو چې د پې ژوند تېر کړی دی او د پې وخت تېر کړی دی. نن هغه خلک و هغه قوتونه د دې خبرې اقرار کوي. نو لہذا محترمو زه درته د یو کشر په نظر دا سوال کوم چې راځئ
چې د مولانا صاحب د جنډې لاندې یو ځای شو او دا کومه ګټه چې مونږ د قبایل دپاره د هغه د رایې د عزت خبره کوو چې دې ته یا ودرېږو په سپریم کورټ کې هم کیس روان دی مونږ به آئینی جنګ هم کوو مونږ به سیاسي جنګ هم کوو مونږ به درنیم کوو مونږ به جلسه او جلوس هم کوو او تر کله پورې چې دا پارټۍ د قبایل نه معافي ونه غواړي چې په تروک کلو باندې زه پخ پیمانه یم زه یقین لرم چې د قبایلي سیمو نه به دې ته څوک وټونه هم ورنه کړي د دې نه پس ځکه چې دوی ډېر غټ نقصان کړی دی محترمو زمونږ ټولو مقصد یو دی راغلي ټول تنظیمونه مارګړي پارټۍ مونږ د هغې احترام کوو هغې همیشه د قبایل دپاره تر خپل وسه پورې چې کم جدوجهد کړی دی دا هم د تاریخ یو حصه ده او د چا نه پټه نه ده خو یقین ولرئ که مونږ د جمعیت علما اسلام دا مټې دا مونږ تکړه کړو نو ډېر وخت نه دی چې انشاءالله هغه ګټه به قبایل ته راځي نن نه مونږ ورته وایو چې قبایل کو عزت دو قبایل کو عزت دو قبایل کو عزت دو دا زمونږ حق دی بخښنه غواړم ټایم مې هم ډېر واخیستو ډېر قدرمن مېلمانه دي مونږ کشریان یو که خبرې هم لکو خیر دی خو یو ځلې بیا زه د راغلي ولمنو د ټولو ستاسو د حاضرینو د میډیا موجود چې څومره کسان دي زمونږ سالار رضاکار د دې ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې دا غونډه د قبایلو دا یې کامیابه وګرځوله ډېره مننه او ډېره مهرباني ستاسو